عمر رضی الله تعالی عنہ انتهایی د زهد او د قناعت ژوند تیر کړی. د خوراک څښاک باره کې خو حال دا و چې د هغه په دسترخوان باندې به بس د زیتون تیل او اوچه روټۍ به وه، هغه هم بغیر چڼ کړی شوي، او کله ایشېدلې غوښه به وه. هغه به داسې وه چې اکثر سفیران د بهر مېلمانه چې به راغلل نو هغې دپاره به د هغې استعمال او خوراک هغه هم ګران و هغې ته. نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، حفص ابن ابي طالب، حفص ابن ابي العاص، هغه اکثر به د عمر رضی الله سره د روټۍ په اوقاتو کې به دی موجود و، خدمت ته به ولاړ و، لیکن په روټۍ کې به ورسره نه شریکېده. اکثر چې داسې وکړل نو عمر رضی الله ته تپوس وکړ چې ته بلکل موږ سره روټۍ کې نه شریکېږي، ولې؟ هغه ورته امیر المؤمنین موږ هغه خپل لذیذ خوراکونه، خپل نرم خوراکونه ستا په دې سختو مجاهدې والا خوراک باندې نشو قربانولی، موږ هغې ته ترجیح ورکوو، دا موږ نشو خوړی، دا موږ نشو. یو پیره فرقد یو صحابي دی، هغه ناستو، نو هغه عمر رضی الله سره روټۍ خوړه، نو هغه ډېر په مشکله تېروله، روټۍ به دومره وچه وه، ډېر په مشکله یې تېروله. نو عمر رضی الله چې ورته وکتل چې دی خو ډېر په تکلیف سره خوراک کوي، نو ورته فرمایي که نشي خوړی نو خیر دی مه خوره، که نشي خوړی نو عمر رضی الله هغه ورته وایي، هغه ته هم بیا موقع میلاو شوه چې امیر المؤمنین که تاسو لږ په دې خپل خوراک څښاک کې نرمي وکړئ، په دې خپل لباس کې، نو په دې سره د مسلمانانو مال خو کمیږي نه، د بیت المال مال به څه کم نشي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ستاسو څه خیال دی چې زه ښه خوراکونه پیژنم نه، د ښه خوراکونو کولو ما ته قدرت نشته، خو ما سره خو د قیامت یاره ده، د قیامت یاره او خوف دی را سره، او که دا یاره او خوف ما سره نه وي نو ما به هم ستاسو غوندې لذیذ خوراکونه کوم.